د قواعدو نښه وله دریم سبق د مرفوعاتو په باره کې مو لګوي. القواعد للمرفوعات، څه مرفوعاتو څه قاعدې دي. هغه کې نن مبتدا وله مو ویلې وي که نه، څه مبتدا دپاره څه قاعدې دي. اوس دې پسې مو چې ښه کوو، دې پسې اوس مو به د نایب فاعل وله قاعدې یایو. صحیح ده، نایب فاعل فاعل شولو، دا په مرفوعاتو کې راځي. نو مرفوعاتو کې کوم شیونه قاعدې اول کومه کې د مبتدا ولا قاعده مبتدا خبر ولا مبتدا ولا ډېرې شوې که نه. اوس ورپسې د فاعل ته نایب فاعل یایو که نه، دې دپاره قاعدې پېښېږي ډېرې که څه دا څنګه مبتدا دا څنګه خبر ده وغیره وغیره. نورو شیانو ته دومره ضرورت نه وي. ښه اوس ورپسې بل څه دي. ښه اوس ګوره د فاعل ولا پهچان به څنګه کوې. موږ سره ګردان کې 14 صیغې وي. په 14 صیغو کې د 12 صیغې داسې که نه دو وله فاعل متعین ده. صحیح ده که نه. ښه دوې صیغې دي، واحد مذکر غایب، واحده مؤنثه غایبه. دې وله ضمیر وي که څه. او د نورې کومې صیغې دي 12 شولې 14 کې، دې وله ضمیر متصل وي که لیدلی دوی. ته اوس وایې چې ضربه یا اکله شربه فتحه، دې کې اوس ضمیر خپله ننه ورکېده. ضربت اکلت قتلت فتحت، اوس دې کې ضمیر ورکېده که نه. دې نه د نورو کې جواد ته. اوس ضربه ضربو ضربت ضربتا، داسې ورپسې څا که نه. اوس دې کې وګوره ضربه کې الف ته که نه مو سره فاعل، ضربو کې مو سره واو ده، ضربتا کې مو سره بیا الف ده، ضربت نه بعد ضربتا شوله. بیا ورپسې ضرب نه کې نون ده، ضربته تا مخاطبه، ضربتما ضربتم، دې کې تا تما تم ده. ښه ضربتې ضربتن ضربتو، دې کې تی تما تن ده، او د ضربتو کې شه ده تو ده. ضربنا جمع متکلم کې نون الف نا ده. صحیح ده که نه. اوس وګوره دې کې جواته باندې فاعل یخه شوه ده. ښه دا نورو کې ضمیر رو بسل شي. صحیح ده. د دوو صیغو وله فاعل مو سره متعین نه وي. ښه که نه. دا اصل کې داسې چې کله دې ترجمه ته پښتو اردو یا بلې ژبې کې کوې بیا تو نه خلک تپوس کوي که نه. لکه ته اوس قامه وایې که نه، قامه ودرېدو. اوس څوک قامه یارې، قامه ودرېدو. قامه ته ماته وي دلته کې قامه، نو داسې خو کېدای شي چې قامه اسدونه کېدای شي زمري نه وي. کون کړه هوا کون ته یایې که نه، څه کله په اردو کې تپوس کوي ته څه ذهبه لاړلو، څوک لاړلو، څوک یایې که نه، دا څوک یې رسي. صحیح ده. که بیا دا په فعل لازم کې، که بیا فعل متعدي وي که نه، تپوس یې کوې که نه، یارې ضربهو. صحیح ده که نه. وی وهلو، چا ووهلو. اوس چا ووهلو که نه، چا چا رسي. اردو کې بیا نه ورسره استعمالېږي. کس نے مارا، کس نے کایا، نه رسي که نه. هسې کې بیا دا پهچان ترې کې ربۍ خاصې بس ربۍ شوه. صحیح ده. لکه ته اوس څه کله زیدون، زید نکاچي شخبي خوړلي وي که نه، تمرتن تفاحا وغیره، نه دا ورکې رسي بیا. ښه نایب فاعل دا خو د فاعل خبرې شوي که نه. نایب فاعلان دا خبرې دي. 12 صیغو وله ضمیر به اساسي جواد فوات یې ښیي ورکې. صحیح ده. او د 2 صیغو وله غیر متعینې، بیا هغه به ترجمې وغیره سره متعین کېږي یا تپوس به کوې. ښه بله دا خبره یې ساتل دي چې فاعل نایب فاعل دا شوي اسم وي. فعل نه فاعل نه جوړېږي. صحیح شوه. حرف نه فاعل نه جوړېږي. فاعل به همیشه مرفوع وي، ځکه د مرفوعاتو کې قسم د اعلی نوعه ده. صحیح ده. منصوب مجرور نه وي آسیه. اوس ځنه ځای کې که بیا داسې راوړله که نه چې ته د فاعل مجرور وکتو منصوب د وکتلو یا بل څه حالات کې، نه هغه څه پروا نه کوي، ځکه څه ځای کې مو ویلي دي که نه څه فاعل دا به څه شي محلن دا به مرفوع وي. صحیح ده که نه. نور کار څه وشو وشو. منصوب به محلن منصوب وي، که څه به وشو وشو. صحیح ده. دا قاعده ده. ښه بل دا خبره ده چې د 12 صیغې دي که نه، دونه بعد چې شي باندې ته رفع نه شي. لکه ته اوس وایې چې ضربه زیدان، داسې چوګېږي که څه د تو به نه کوې. ضربه دا ویلو تسنیه، بیا د زیدان یاره ورپسې داسې چوک نه وي که نه. ته خو ته مرفوع کړلو زیدان یې څنګه ویل شي. داسې وایه چې ضربه زیدان مرفوع واحد صیغه وایه.
ضربت امرأتان یل شي خو داسې نشي ضربتا دا ویلو به امرأتان دا ویلو دا څنګه جمع کوي دواړه نشي جمع کول صحیح ده بل دا که نه څه د فاعل به واحد راوړو جمع راوړو تسنیه دا به څنګه راوړو دا خو معلومه خبره فاعل ته به تو ګوري که نه ضربت امرأتون دا که نه ضربت النساؤنا یل شي ویلې دزې موسو ته فعل جمع نه راوړو اصل کې مو قاعده یلي ده که نه چې اذا کان الفاعل اسما ظاهرا وحد الفعل ابدا څه کله مو سره د فاعل اسم ظاهر وي جواد فواد شای فعل به ته یو راوړي لکه ته اوس ډېر مثالونه قرآن کې ګوره حدیثو کې چونک د سیای نه بعد لاګي که نه ته اوس داسې کوي چې ضربو رجالون دا څنګه خبره ضرب رجالون ویل شي څه کله انداغه شه کې اسم مخکې کې فعل ده ونه وروسته کو به د فعل جمع خامخا راوړې ته اوس ویلو امرأتان ضربتا به اوس خامخا یې ځکه د ضمیر رجع کول واجب شو در باندې څنګه لکه ته اوس ویلو ضربت امرأتان خاش وکه نه خیر ده ضربت یل شي که نه خو که همدغه امرأتان د مخکې کړل امرأتان ضربت داسې بیا نه شي یل بیا به ته خامخا ضربتا تسنیه ویلې هڅې کې به مبتدا خبره جوړېږي بیا فعل فاعل خبره نه شوه پاتې تو اوس یې ضرب رجال خیر ده وایه دا به یا خو داسې به نه شل چې رجال ضرب اوس به خامخا ضربو یایې ځکه څه ضمیر رجع کېږي صحیح شو دا خبره ورکي بله خبره ده که نه څه د فعل مجهول به څه شي نه جوړایي فعل مجهول څه جوړی دا متعدي نه جوړېږي لازمي فعلونه نه جوړېږي صحیح ده خو یوه خبره رښتیا مو دا نه وکړه څه دا فعل به تسنیه واحد راوړي که نه دا کله مخته ورسته خبره شي ښه که نه که به فاعل اسم ظاهر بیا واحد راوړه خو یوه دا خبره څه که چیرې فاعل مؤنث و فعلو ته مؤنث راوړل شي که نه که بیا منځ کې فاصله راغله که نه لا غونې چې شي وله بس بیا که خیر د مذکر فعل راوړیا پروا نه کوي فعل فاعل په منځ کې فاصلې د وجې نه به تخفیف رسي ورکړي ضروري نه ده بیا چې خامخا مؤنث راوړي یا مذکر راوړي صحیح ده ښه بیا د 12 صیغو کې 3 صیغې دي 12 فاعل خو ضمیر مستتر وي که نه لکه ضربت شو ضربا وغیره شول همداسې نور شیون شولو خو دغه څه ده د نورې کومې صیغې دي که نه د ضمیر بارز وي یا نه صیغې جوات ورکې ښایي ضمیر که نه الف ته جمع ده تی دي تو ده وغیره صحیح شو صحیح ده